کسناستی مار راغی مار پیژنئ سب مار راغی په دې سړي وروخته داسې د ځان نه وغورځولو په ده وروخته د ځان نه وغورځولو په ده وروخته د چې ځان نه وغورځولو په دې څلورم وروختو دا څلورم یې وچیچلو دا مړ شو قاضي ته فیصله رااله چې د دې سړي تاوان په دې دریو کې پچا دی اوس تاسو عقل څه وکړي چې بای دې دریم سړي چې په ده وروغورځولو خو د ده په غورځولو دا وچیچلو نو دا دریم به تاوان ورکوي که دریم به ورکوي که او دا باریکه غوندې مسله ده تاسو په دې څه پوهېږئ زما عزیزانو ابن ابي ليلى ته فیصله رااله هغه وایي چې دا دریم سړی به تاوان ورکوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته خبره لاړه چې جی ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي چې دی هغه داسې فیصله وکړه هغه ورته ویلې چې ابن ابي ليلى د خدای رحم وکړي فیصله یې غلطه کړې دا اجتهادي مسله ده خبره داسې نه ده دی خو ګورئ دې سړي باندې چې مار راوخته د په ده وغورځولو نو دا سړی وچیچلو که بچ شو نو دا خلاص شو ده چې په ده وغورځولو دا یې وچیچلو که بچ شو نو دا هم خلاص شو ده چې په ده وغورځولو دا یې وچیچلو خبره په ده او ده کې ده که دا څلورم سړی فی الحال دې مار چیچلی نو دا دریم به تاوان ورکوي او که فی الحال یې نه یې چیچلی ډېر ساعت پس یې چیچلی نو دا دریم هم خلاص شو دی د خپلې سستۍ د وجې مار وچیچلو ده به هم ځان نه غورځولی وی تاسو خیال راغی ابن ابي ليلى ته چې خبر لاړو چې امام ابو حنیفه ستا فیصلې ته غلط ویلې نو هغه ورته ویلې بادشاہ ته شکایت وکړو چې زه فیصله وکړم او ابو حنیفه چې دی هغه زما فیصلې رد کوي دا لرې که زما مخې نه نو بادشاه ونیو په جیل کې واچو تاسو خیال راغی علم دا